دا هر چا د فخر یو سیزی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ، زما د امت د فخر سیز چې دی القرآن، اغا قرآن کریم. زما امت چې فخر کوي نو په قرآن کریم وي. زما د امت اعزاز چې دی اغا قرآن کریم. دا اعزاز دی زما د امت چې د دې د اعزاز سیز چې دی القرآن، اغا قرآن کریم دی. فخر وکا او افتخار وکا، عزت سیز قرآن کریم دی. پا دی باندې فخر وکا، پا دی باندې خوشحال شا چې اللہ دی بچی تا قرآن نصیب کو، یا دی پخپل اللہ قرآن کریم نصیب کا، یا دی خاندان کے اللہ حافظ او عالم پیدا کا. نو د فخر او د عزت سی زمان د امت چې دی القرآن، اغا قرآن کریم. او د دې پته به ال ولګي چې میدان محشر کې आवाज ولګي چې د آسمانی کتاب حفاظ ادرے گئی، د آسمانی کتاب حافظان ادرے گئی. نو موسی علیہ السلام برا پاسی زکه چې د تورات حافظ، عیسی علیہ السلام برا پاسی زکه چې د انجیل حافظ. د مخکنو ټول امتونو نه به صرف انبیاء را پاسی، د آسمانی کتاب حفاظ به ودرېږي. او د دې امت نه به د امتیانو په لکونو یو ډله را پاسی چې دا د آسمانی کتاب حفاظ. الته به پته ولګي چې عزت په څه کې پروتو. عزت د الله په کلام کې دی او عزت په قرآن کریم کې دی. او الله دغه عزت او شرافت دی امت ته ورکړی دی چې دی امت کې الله د آسمانی کتاب حافظان پیدا کړ. تاسو ته مونږ ویلیو مې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې د 9 کالو په عمر کې حفظ تکې نستو او د 9 کالو په عمر کې د قرآن حفظ کړو. خدا معجزه ده چې د 9 کالو عمر معصوم وي، منځ په نه دی فرض، روزه په نه ده فرض، حج په نه دی فرض، زکات په نه دی فرض، معصوم دی او د قرآن یاد کی. د 9 کالو په عمر کې د قرآن کریم حافظ ابن حجر رحمت الله علیه. نو تاسو دا د هغه دور خبرې دی، دا به کړي او یا به نو کړي. زه سمود مخ کې ثوابای ته لاړم، ثوابای کې مې یو مدرسه کې پخپلا د 9 کالو د قرآن کریم حافظ ولید. چې 9 کالو عمر او قرآن یاد کړ. مې څومره بختور پلاری دی، څومره بختور مور بې چې د الله د طرف نه په منځ نه دی فرض، اذانو شي منځ په فرض نه دی او آسمانی کتاب الله په سینه کې محفوظ. 9 کالو عمر کې خو سړی لا پورا ماشومانو خبرې دي زده کړي، خبرې ماتي. 9 کالو عمر کې د قرآن کریم حافظ. دا د الله په دې امت باندې سود دی، دا په دې امت د الله احسان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی جنت کې با جنتیان چری دا با 120 صفوی، یو سل او شل صفونه با جنتیانی. او په دې 120 صفه کې با 80 صفه زما امتیان ولاړی او دا 40 صفه به د نور انبیو امتونه. دا د الله احسان دی. او په لکونو ډله چې قیامت کې ادریږي د حفاظو، هغه به د امام الانبیاء امتیان وي، هغه به د دې امت وي چې په لکونو ډله به د حفاظو ادریږي. اب د دې امت امتیان به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو ډله د حفاظو به په میدان محشر کې ودریږي. دا د الله احسان دی چې رب العالمین د چا بچی ته د قرآن دولت نصیب او کمی سینی تا قرآن لڑ شي. امام محمد رحمت الله علیه وفات شو، چا خوب کې ولید وی الله سم عمل وکړه. امام محمد رحمت الله علیه ورته وی زه ډیر یریدلم، وی رب العالمین ځان ته مخامخ کړم چې محمد م یریګا، ما تعالی علم درکړو، کمی سینی له چې علم ورکم دا نور دی، علم نور دی او د جهنم اور چې دی هغه نار دی. نو په یو سینه کې ز نور او نار نه جمع کوم. ستا سینې له نور درکړی دی. علم یو نور الهی دی، قرآن یو نور الهی دی چې د الله د طرف نه سړی ته میلو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم